السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی تاسو کې سلام ښه ټیک دي تاسو علي صاحب السلام عليكم. علي صاحب څنګه؟ علي صاحب فين؟ زي نجيب لنا ماشاءالله وسم دا ډېر غږی نه دا ما لپاره پوښتنه خبره ده تاسو مې ډېر مو دې پوسټ وکړې ده صحیح خبر السلام علیکم جی السلام علیکم حیات وطن شیرپاؤ شهید سکندر بلا قافله کې روانو دا په اساس وو هغه چې کوم د جرګې مشرکی هغه څه نه راځي کېږي ډاکټر صاحب وسره د قومي وطن پارټي د صوبائی مشر او د پارټي سل لخر ما د ضلع عہدیداران د حلقې عہدیداران وسره د یونین کونسل او د ترناب او د خوشحال کلی مرګرو مشرانو کشرانو السلام علیکم. وعلیکم السلام. منظور خان خدا سے خبرې وکړو په داسې طریقې سره مونږ هم پې کړو ستاسو هغه کارګزاري او ستاسو هغه کارکردګي هم په ډېره ښه طریقې سره وویله. زما په خیال ما دې خپل ملګري ته ویل مې داسې کار کوو چې د منظور خان سره یو شل ورځې کلاس چې کلاس نه وایي کم از کم مونږ به هم لږ شانتې دوی اپډېټ کړي او لږ به مونږ هم دې پوه کړي. منظور خان خو د کار سړی دی او کوم کارونه کوم کارګزارۍ دیو کولې یا دیو کړې نو خدای شته چې دغه خو موږ به د خپل چې د موږ مخکې امپیګان هم پاتې شو یا منسټران هم پاتې شو نو موږ به کې نه کړو.
مارکیټ ما چې کله راځي چې الیکشن کو نو حقیقت کې که تاسو وګورئ نو د کوټ ترناب وسرې شهې په دې کوم علاقو کې چې څه ګرځي نو دې کې دومره کار دی قومي وطن پارټۍ کړی چې تاسو د شهې علاقه تاسو وګورئ نو تاسو د دې کلي خانه کې زه باریږم چې دومره لوی بند دي تړلی بون یو هغه آبادي به دا صرف او صرف د قومي وطن پارټۍ او بیا قومي وطن پارټۍ کې دا د سکندر خان کارګزاري وه موږ ته به اکثر وایي چېرې په اریګیشن کې څه کار یې نه راته وایي بعضې وخت کې به ورته موږ وایي چېرې دا به لږ شانتې موږ هایلایټ کړو په دې اخبار کې یا یو ځای کې دغه به کړو نو راته به یې وایي چې نه د نورو ان پی ایس یا منسټرانو ته نه ښایي ځکه چې بیا به هغوی جګړه کوي چې بهی کلي کې د دومره خپل 400 کې کار وکړو موږ له بیا به خبره بیا چې دا کوم ورکران او کوم ټیم بیا دوی سره دلته کې وو نو دغه هم د ستاینې لایق بار کې خبره ډېره دوم وخت به لږ لنډ دی د منظور خان او د ده خاندان د ده ملګري او کلیوال چې کوم موږ سره دې پارټۍ ته راغلي دي هغوی ته هرکلی وایو انشاءالله تعالی تاسو په دې فیلډ کې تجربه کاره یې تاسو به انشاءالله مخکې یو موږ به د پسې یو د دې خدمت به کوو دا تحریک ته او دا زمونږ خواهش ته او دا زمونږ دغه دی ما په وخت یې کړی نو 400 کې مې تېر کړی دی دې اړخ ته موږ نه یو راغلی خو چې دې خوا کوم کارونه شوي دي انشاءالله تعالی دغه شان به جاري ساتي او دا مشران چې زمونږ شته نو دا چې څنګه منظور خان وي چې یاره سکندر خان ته پخپله یو ځای ور یو کلي ور یو موقع معلومه ده نو که خیر انشاءالله دغه به بیا که خیر مونږ کوي کړی دی او بیا هم الله ته مسا تاسو ټول شکرګزار یم چې یاره زما د ماتو ټولو خبرو ته غوږ کېښوده او الله هم نور انشاءالله دا یو خبره ده موږ اوس هم د خپل باندې فخر کوو د دې یو ډېر لوی خدمات دي پارټۍ لپاره یو لوی جدوجهد او یو لوی تاریخ د خلکو کې موږ بیا کېناستو د مشر خان موږ ته بلکل اډر وکړو ولاړ شي او منظور خان ته به باید اډر ووایو باید اډر چې راځي به دې پارټۍ ته زموږ بچي مخکې هم زموږ زوی وي اوس هم زموږ زوی بیا هم زموږ زوی راځي به او دې خپل لار باندې به چې کوم موږ سره روان دي نو بیا ته موږ ته دا خبره وکړه چې چونکې زما خپله ډله فرا او زما ورورولي به یې کلي کې چې کوم ځای موجود ده دا خپل ټول بندګان او مشران راغونډوم او هغوی سره به صلاح او مشوره کړو د هغې نه پس به چې کوم ځای نو زه بیا یو قدم کړم تاسو ته به ویم نو موږ نن بیا خپل صوبائی قائد سکندر خان شیرپاؤ په سربراهۍ کې تاسو ټول چې کوم ځای جرګه راغلي یو او منظور خان ته دا وایو چې یو جرګه خو موږ مخکې کړې وه دا اوس بله جرګه موږ بیا دوباره راوسته نو اوس به د هغه نه اورو چې هغه دې جرګې په جواب کې موږ ته څه وایي د منظور خان یو خاص ملګری چې هغه تعلق د پی ټي آی سره دی الطاف خان صاحب ته خاص کوم چې هغه راشي او څلور خبرې وکړي او په قومي وطن پارټۍ کې د شمولیت اعلان وکړي الطاف خان پاتې چې موږ ولې راځو دوه وجې خاص وجې بیانوم ما چونکې تعلق پاکستان تحریک انصاف سره او دا تاسو ته هم پته چې هغه په اقتدار کې ده خو د منظور لالا کوم خدمات د علاقې لپاره چونکې موږ خپله مبنیاز کړو دغه خدماتو حوالې سره موږ خپله د خلکو دا خدمت اخیستی دی هغوی کوم سیاسي خدمات دي یا د هغوی سماجي خدمات دي نو په دې اشنغر کې په خصوصي توګه باندې په یونین کونسل ترناب بیا چانه پټ نه دي دې نه علاوه رشتهداري هر څه په خپل ځای خو د دوی شخصیت داسې دی چې دوی کومې پارټۍ کې دي نو دوی په دې مشرۍ باندې زموږ پوره اعتماد به مخکې مو اوس هم دی نو دوی دا یو وجه ده دې نه علاوه قومي وطن پارټي کې کله موږ پیدا شوي وو زموږ مشران جناب راحل صاحب زما ترور هغوی منظور صاحب داسې ډېر رشتهدار ټول نو موږ چې پیدا شوي وو زموږ قومي وطن پارټي پي 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 او بیا قومي وطن پارټي سره همدغه تعلق و نو دې حوالې سره زموږ قومي وطن پارټي سره یا جناب شیرپاؤ صاحب سره یا دغه خلکو سره زموږ یو فطري تړون دی هغه یو څیز هم دی لہذا یو اقتدار لرونکې پارټۍ ته تګ باندې ماته هېڅ قسمه داسې ندامت یا هېڅ قسم داسې لالچ نه کېږي ځکه نه کېږي چې موږ څونه سیاست کړی دی اوچرې د دې
مشرانو چې څومره سیاست کړی دی نو هغه بالکل چېرته هم دغه سیاست یې نه دی کړی، لالچ سیاست یې نه دی کړی او مفادو سیاست یې نه دی کړی. لہذا په قومي وطن پارټي په دې مشرانو باندې منظورعلی په مشره باندې جناب سکندر خان شیرپاؤ او د هغوی والد صاحب او د دې پارټۍ د دې یونین کونسل ترناب صدر جناب شهاب خان صاحب د دې ټولو باندې زموږ پوره اعتماد کوم او د قومي وطن پارټي د شمولیت اعلان او